मेरा प्यारा नबी कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया का है वो दुलारा नबी। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما تقولوا دی دلیل کې دا څه پیش کړي یاره میلاد نشته کله نشته دین مکمل دی ها دین مکمل دی څنګه مکمل دی الله پاک قرآن کې فرمایي اليوم اکملت لكم دینکم په نن ورځ باندې متاسو لپاره دین څه شی کړو مکمل کړو نو دین چې مکمل دی دا خو دین عیسی نه تاسو اوس راووتو دا مې فرونه مناو او هاي دین شروع کړه دی دا خبره ده په دلیل کې څه پیش کړي چې داوی پختنه دی وکي چې را دعوا دعوا مداو چې جشن عید میلاد النبی حرام دی بدعت سیئه ده سره لیمانه مانا دعوا به دایو ما خبره ته وګوره سوچ کو دا د پوی خبرې ګوره دا به تاسو په کار راشي په هر ډګر کې ان شاء الله په کار راتلی شي الفاظ به دای بیا د بیا الفاظ الله ماته معفو کې نقلی بیا د بی نه باشد یاره محفل میلاد سره لیمانه مانا حرام دی بدعت سیئه ده دلیل څه سره اليوم اكملت لكم دينكم نو صاحب دعوه سره او دلیل د شي بشي دعوه یې چې حرام ګڼم کنه علمي خبره نه کوم نه پوهیږم خو حرام دا سوي کنه چې هغه لپاره ښکارا الفاظ کې نص راغلي قرآن او آیات راغلي یا حدیث متواتر راغلي ښکارا الفاظ کې دا سره راغلي چې دا کار مکه لکه زنا لا تقربوا الزنا دا وسغره ښکارا نسته صحیح وکنه ولا تقربوا مال اليتيم دا اوس ښکارا نسته چې یتیم مال باندې خوري دا سي نو ته دعوه د کومې خبره چې حرام دی او آیات کومې خبره پیش کړي چې په نن ورځ ما دین مکمل کړو نو صحیح ذمہ نه کنه دینه خو ما انکار ما ته ما متوجه نه وکړه دینه ما انکار څنګه ثابت چې میلاد د آیات نه بدعت ثابت دي څنګه له تشریح راته وکړه نو ته نشي کولای خو ځبا کوي کوم ښا کسو به ما دا خبره واوري نو مې رواني وکړه وی ورته ولسو بیا چا اعتراض په هر انداز کې وایي صاحبہ لکیر کے فقیر اول چې تفسیر را واخلې کنه اليوم اكملت لكم دينكم د دین لفظ معنی وګوره مليان ناشتي دغه ځای کې د دین نه مراد تفسیر روح المعانی تفسیر روح البیان او نور مفسرینو دین نه مراد وخالوي د دین اصول څه شي اصول نه مراد شه پنځه وخت نه ځان بل د میخ خوخه څه شي ته مراد ده یاره مونږ بریلیانو چې تشبیه موږ کړه څلورم چې دا چار منځونه کړی چې ویل مې شاورز به ډیلیټ کړو پوهه خبره وکړه دا نه تنقید ده صرف تاسو پوهه یاره ډېر کسان حج لتلی حج کې څه شي پرېخه بریلیانو صاحبانو نه اسی یاره زکات دوی پرې منم زکات چې کوم مالدار سړی او الله نه یریږي دغه زکات کې تبدیلی راوستل یاره دا څه ویل شي نه منو ها ارکان اسلام چې کوم دي دغه کې تبدیلی نه راوستل ها دا منو منی دا څه کوم اصول الله تبارک وتعالى واحد لا شریک له ذات منو کني منو چاته انکار ده چاته انکار کړي اچھا نه کړي حضور مبارک خاتم النبیین ده کنه چاته انکار کړي اچھا نه کړي هغه صاحب چې کله د دین نه مراد اصول شول د دین بنیادی خبرې شوې نو تاسو نه بختنه کم دا یا د میلاد په نفي کې پیش کول بیا مناسب دي تاسو وایي او سنت سوار د مخ کې بنا پیدا خبره او دعوه یې خبره او دلیل کې بنځه صاحب قرآن کریم دا الله خبرې زه ته یو انګلیش ټیچر راشي سخت الفاظ ورته یون شو نه پوهیږم
ته رب په خبرو بیا څه پوهېږي ښځه خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي نو غرض دا دین نه مراد دغه ځای کې اصول دي د دین اصول ته مراد دي دین اصولو کې عاشقان مصطفی صلی الله علیه وسلم یو قسم نه کمای کړی او نه زیاتی کړی او کتیر میلاد په نفي کې پیش کړی نو صاحبه یا خو عالم نه چې عالم نه نو ګیلار نه کړو او که عالم بیا یې پیش کړی نو بیا علم کې یو بله مرتبه یې چې هغې ته جهل یې دا کله کله جمع کېږي سره جهل بس بیا ځان نه وباسه او د مفسرینو ګوره او داسې عوامو غریبانو چې دوی ټول عمر د دین په کارونو کې تېر کړو او ګیرې سپینې شوې داسې خلک مه ګمراه کوه ښه او زه بار بار یم چې موږ عقیده یقین دی او سړی په یقین چې یو خبره باندې حاصلې په هغې کې ټینو لګي که نه لګي په نسبت سره شک ته زه اوس تاسو ته یو خبره کوم نه شک والا ټول به شکیان شو دی مې چې دا څه ویل دا څه ویل نو دغو خلکو ته مونږ خاص کو چې مهرباني وکړو لا تقربوا الصلاه ولا مه جوړېږو چې لمونځ ته مه نږدې کېږو بس زه به د حاجي صاحب مه لیکم لا تقربوا الصلاه څله قرآن مو ورته ویلو نه که نه مخکې خو هم تېر شه که نه وانتم سکاره په دې حالت کې چې نشي حالت کې کنې ټول بېله په یو ملت کې لمانځه نه انکاري کوم دغته دیني دغته ملتي دغته شریعتي نو صاحبه دا دلیل چې څوک پیش کوي کوشش تو وکړي چې دغه معنا باندې پوه شي دویم دا بار بار موږ له کمنټونو کې هم خلک دا ریپلی راکوي او حدیث ته د حضور مبارک من عمل عملا لیس علیه امرنا فامره رد دا حدیث داسې الفاظ هم دي بل الفاظ کې نشته چا چې یو داسې کار وکړو چې شریعت په هغې باندې حکم نه کړی نو هغه موږ نه دی هغه مردود دی څه شی دی تاسو پوسټونه کتلي که نه ډېر خلک میډیا کې وو بس د میلاد په نښې کې مضبوط دلیل پیش کوي زه چیلنج ورکوم دغو خلکو له چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک دا حدیث په کوم وخت کې ویلی زه ګوره یو د قرآن کریم آیات شان نزول وي که نه چې آیات نازل شو په دا موقع باندې یو د حدیث شان ورود وي یخته شان نزول نه شان ورود یعنی حضور علیه السلام دا جمله کوم وخت کې ویلې زه چې تی میلاد نفي کې ثابت دی صاحب میلاد نفي سره لري په سلو یسو کې یوې حصې تعلق نشته ظالم دین کې غبن مه کوه او راشه داسې خبرې له مانه زده کړه چې زه د پوه کوم دا خبره باندې واورې مسند احمد شریف کې دا حدیث مبارک د مولوي صاحب د آخري خبره کوم سعد ابن ابراهیم رضی الله عنه دی وی چې مونږ په وخت کې صحابي یو صاحب قریب الموت مرګ ته نږدې و قاری صاحب مرګ ته نږدې و دا ځنه ټینګ کې چې خلک مالدار وي یا څه وصیت کی که نه چې یاره پلان کې مال دولت دا حصه مې داسې وکړو دا مې وصیت دغتې وي که نه چې مرګ نه مخکې خلک وصیت وکړي نو چې یو کس و 3 کورونه یې لرل څو کورونه یې لرل دا د حدیث الفاظ دي مسند احمد کې دا حدیث شته دی ګوره څوک چې دا میلاد په هکله نفي په هکله پیش کوي نو زه ورته یم چې دا سره جوړ کې کېږه ته په خبره باندې نه پوهېږي ښه چې زه نه پوهېږم ته مو پوهې که نو اوس ماته غوږ شه سعد ابن ابراهیم رضی الله عنه دغه حدیث راوي دی مسند احمد کې دا حدیث مبارک موجود دی او ورسره الفاظ داسې دي وی چې مونږ په وخت کې یو شخصیت وفات نه مخکې وصیت وکړو 3 کورونه یې لرل څو کورونه 3 کورونه یې لرل او وصیت یې داسې وکړو چې د ما څومره هغه دي بچي په دغو 3 واړو کورونو کې دریمه حصه ورله ورکړو څه حصه ورله ورکړو خبره باندې پوهېږي نو چې دغه فیصله حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مبارکې ته ورسېده چا ته ورسېده اوس ګوره فیصله نو د څه شي په هکله د جایداد په هکله د تقسیم په هکله او دا خلک څه شي په هکله عایشه مبارکه ورته اول د مسئلې جواب ورکوي مسئلې جواب داسې ورکوي چې داسې کار وکړو مړي چې کوم وصیت کړی که نه او وصیت په خپل ځای خو داسې کار به وکړو چې دا یو کور نه یو کور دا به دغو 3 کسانو ته تقسیم کړو 3 حصې به کړو نو په یو کور کې به یوه حصه د هر یو ورور ورسیږي باقي 2 کورونه چې کوم دي نو هغه
داسې وکړو چې میراث کې هغه نو ګوره دا حدیث اوس ما خبره ته پوره حدیث منه ویلې عائشه رضی الله عنها مبارک اول دا جواب ورکړو چې وصیت کله وشي نو هغه نه پس میراث تقسیم کو چې کله میراث خبره وشوه دا غینه بعد حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها مبارک ورته دغه الفاظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فامره رد چا چې داسې یو نوې کار په دین کې وکړو چې شریعت پاغي باندې اډر نه کړي نو هغه په شریعت کې ناقابل قبول دی څه شي دی یعنی هغه مردود دی هغه قبول اوس ما ته ګورو دا حدیث چې پاک لراغلی میراث پاکله جایداد پاکله او دای پیش کوي چې کې څه ورکه جنید بھائی دخته چې تحریف نه یې چی ورته دا چې د قران سره د وکنه ضرورت څه وزته سره ته وایي نو زه د خلکو ته سوال کوم مهرباني وکړه د رب نه وډار شو صحیح پیسې ضروري دي زمانم چې را درومي خو خیر دین د حضور مبارک د خبرو د قران د عزت او احترام د صحابه کرامو ویني او دا هر څه پرېخي هجرتونه دا شرط لاړل ما او تاسو تیار باندې ناس خپل منبرونه راته جوړ شوي په جمعاتونو کې راته خپل سیګانم لګیدلي او مختلف تایلونه او شیشې راته لګیدلي ما او تاسو شي خوري کړي زه او ته تیار هروان راغلی اوس که اوس راته جنگ اعلان وشو ټول نه مخکې به زه تښتېدلی دښته دیني دښته ملتي دښته شریعتي افسوس په دغو خلکو باندې هم ډېر څه غواړي چې په میډیا باندې ډېر هغه وکړو خو بس زه ټیک اجازت میلاو نه شي کنی الحمدلله داسې خلک شته چې دوی د هرې خبرې جواب کولی شي نو غرض دا خبرې چې قرآن کریم یو غرض وي تی بل ځای کې وایي مقصد یو وي تی بل ځای کې وایي او آیات چې کومه معنا یو ته بل څه دا د قرآن او د حدیث سره خیانت دی او دا د حضور مبارک ته تکلیف رسول دي او دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک